الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى صحبه أجمعين. أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في تأجيل العصر. باب ده بیان د هغو روایاتو کې چې راغلي دي په باره د دې کې چې مازدیګر لمونځ به جلدی کوي. مازدیګر لمونځ کې جلدي پکار ده او که تاخیر پکار ده. شوافیو مسلک دا دی چې هر لمانځه کې تعجیل پکار دی سوا د ماسخوتن، او زمونږ مذهب دا دی چې هر لمانځه کې تاخیر پکار دی ما سوا د ماښام. او بیا موږ دا ویلي چې فضیلت په وخت اول ته دی، په ثاني وخت د اول وخت د فضیلت منتقل کېږي که نه، د درې حقوقو د وجې نه منتقل کېږي. یو پکې وخت د صلات، نو موږ وایو د مازدیګر لمونځ وروسته کول پکار دي د حق د صلات د وجې نه. نو تاخیر به پکې راشي د حق د صلات د وجې نه، څوک به نوافل کوي. او شوافی د تعجیل قائل دي چې جلدي به کړي. تاسو به پوه شئ مثل اول تیر شي دغه به کوي، مازدیګر لمونځ به کوي او ماسپښین ته ځي. او زموږ دا جو مسلک دا دی چې مثلین تیر شي ماسپښین ته ځه شي او مازدیګر ځای شي. دې نقشو کې دي تاسو کتلي دي عصر شافعي او عصر حنفي. د عصر حنفي په مطابق لمونځ کول پکار دي. لکه به پوه شئ حرمین شریفینو کې په تعجیل العصر باندې عمل کېږي. هلته د مازدیګر لمونځ ډېر وختي کوي، ډېر وختي اذان وشي. نو چې اذان وشي څلور رکعتو ټیم پکې او بس ایسته بیا لمونځ وکړو. د مازدیګر نه تر ماسپښین نه وروسته نه خوب کولی شي مازدیګره پورې، او نه چکر چرته واچوي. ځکه د مازدیګر ماسپښین نه وروسته مازدیګر سر راشي، او د مازدیګر نه وروسته که چکر وایي که هر څه کوي نو مازدیګر نه وروسته کېږي. ځکه ټیم کې مازدیګر نه تر ماښامه پورې بلا ټیم کې خلک چې بازار کې ګرځي نو مازدیګر نه وروسته ګرځي. لکه تاسو به پوه شئ که وکړئ. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم العصر والشمس في حجرتها لم يظهر الفيء من حجرتها وفي الباب. عائشة رضي الله عنها فرمایي نبی اسلام د مازدیګر لمونځ وکړو په داسې حال کې چې نور د دې په کوټنۍ کې و. لم يظهر الفيء نو ختلی، لم یظهر په معنا د لم یعلو سره، نو ختلی الفیء سوری من حجرتها د دې د حجرې نه نو ختلی. نور پکې و د دې هلکه د حجرې نه څه مراد یا کې کوټنۍ مراد ده او یا کې کوټنۍ مخې له صحن مراد یو، او دا کوټنۍ مسقف او بل چت پې و او که پې نه و. چې بله چت پې و نو بیا پې بل چت و که نه بیا ډیوډۍ پې وه که نه ډیوډۍ ورته وایي بله. بعضې وایي ډیوډۍ پې وه، بعضې وایي ډیوډۍ نه وه، بعضې وایي چت پې و، بعضې وایي چت پې نه وه، بعضې وایي د حجرې نه بهر ځای مراد دی، بعضې وایي حجرې نه دننه کوټه مراد. اوس چې کوټه مراد شي نو کوټې ته د انور په دروازه تللی او که بله چت نه ورته دا ډېر احتمالات دي. لہذا دا د دوی په تعجیل باندې دلیل نشي جوړولی. بعض احتمالات پکې زمونږ دي چې نور نه و ختلی، سوری نه و ختلی. والشمس فی حجرتها لم یظهر الفیء، نه و ختلی سوری د دې د حجرې نه، د دې د کوټې نه سوری نه و ختلی. یعنې دا خو ډېر تاخیر ته پکې اشاره ده که نه، تعجیل ته پکې اشاره نه شوه که نه، دا په تعجیل باندې دلیل نشي کېدی. وفي الباب عن انس وابي اروى وجابر ورافع بن خديج ويروى عن رافع رضي الله عنه ايضا عن النبي صلى الله عليه وسلم في تاخير العصر ولا يصح. قال ابو عيسى حديث عائشه رضي الله عنها حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله بن مسعود وعائشة وأنس رضي الله عنهم
وغير واحد من التابعين تعجيل الصلاة العصر وكرهوا تأخيرها وبه مكروه كنا لدى التأخير وبه يقول عبد الله مبارك والشافعي ومن الإسلام إذا كم تأخير مكروه كرو كم تأخير تسبيران الشمس تورسي جنوار زيرس تسبيران الشمس تورسي دا تأخير مكروه كرو pada spesial syams nama kita ibu di kamera dalam mengisi kemakruh aja, dia mengisi kemakruh awal, anak. وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر عن العلاء بن عبد الرحمن انه دخل على انس بن مالك في داره في البصره حين انصرف من الظهر وداره بجنب المسجد فقال انس بن مالك تولى هذه مقول جو بصره के साहबों के अकेले साहबे ने वो बात सुनी ina insarafa min az-zuhr jika ma'asbihin ma'tana rawal pas wadaru bi jambil masjid kuli di jumat sarafat faqala qumu fasa fasallu al-asr al-majid muntuk qala dewai ala ibn abd al-rahman wa ittaqamna manga fasidu fasallayna manga muntuk falamma insarafna jika rawal pas سمعت رسول الله سمع يقول تلك صلاة المنافقين قال ما ذكر منذ منافق منزي كم وقت يجلس الناس ليطلب الشمس والغروب حتى إذا كان بين قرني الشيطان jadi syaitan terkena komen bisi kama pasi balam dalar ban sarul tinggi woi la yasqulullah biya illa qadira bade begini ya नहीं मगर लगता memang gua ida inspirasi syams dan war sai karena syaitan tak berjelaji ada huruf Ikut tajil di cara nasib. Ya kan? Masih kabar apa sih? Kan saya awak juga begini syaitan fakir begini syaitan fakir. Dah hakikat dia majaz. Masih wajib apa majaz amalnya. Yani dalam mudah syaitan dah waswasih dah wajib syaitan syaitan dah waswasih waktu. Masih wajib kita hamdan jinwar kalau begini. Syaitan la sunada si kau beri baburi kau beri warna warna. Jika kalian cikgu dan warna ibadat kini negeri kecaman syaitan lalu kau iman Yesus. Ada kalau ruza depan nak kini spesial ada ruza umi juga mana. Ada kalau kau sifat kita nama. Karena kita ada di sana sama sahih. Ya hadis ada hasan atau sahih. Baik. باب ما جاء في تأخير صلاة العصر في تعبير بالأخير بصلاة العصر كذا زمان بني بالقرب مستحب وبه قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن علية عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد تعجيلا للظهر منكم وأنتم أشد تعجيلا للعصر منه. نبي كريم صلى الله عليه وسلم يسحب بجدة جنما كفين نستاسا. atas sahih bertajil di remajikan ada di masjid masjid aja ada jam kita semajikan ke koya jadi bagi makau takib bagi ada jawab ada ruya ada yang berjalan bagian bisa ada yang terus ada kata sebuah kabar balik koi cina takib bakali ayat ada taksir ke jamaah bapa kirai kalau kabar ada seperti kibawi sisuk nawabin ke imam abono Kalau macam di waktu maghrib di makam waktu bagi dia jenur dulu sini pas makam. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي المغرب إذا غربت الشمس وتوارت بالحجاز. Makam dekau jika bangun dulu sopat bahasa Pardo ke bapak secara pun di bapak. ومعهم وحدي بكالي وبالباب الجابر نام مسند يزيد بن خالد انس رافي في حديث البخاري كده بيوب نام مسند احمد كده قوم حبيبي حديث انا معلوم और आवाज से मेरे मुंतलिब दा बराबर के ابن माजा के और हदीस दा ابن عباس नदरिया व मखूबन रासा قال ويسا حديث سلمان بركه وحديث حسن सही है हम जबरे बाप के जिक्र تقول أكثر علم الأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد التابعين اختاروا تأجيل الصلاة وقرأ تأجيل زوجته تأخيرا تأخير कोई चमक देते हैं जो अगर तो कायल हमने इजल माहा मानते नमक की सुनत की मंगवाई हो
دا مکروه هیریږي چې د تاخیر په صلات مغرب کې راځي حتی قال بعض ليس لصلاة المغرب إلا وقت واحد وذهبوا إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل هذا قصد مبارك وشافعي الذي يوم وقت المقام فما جاء في وقت صلاة العشاء إلى وما ترى مسبوقا بالسنين ما خام لبيع عشاء ولا عشاء أولى مسبوقا لبيع عشاء آخرة ولا رستي مسبوقا وبه قال حدثنا محمد بن مسبوقا جم جماعت کو بس نغ بڑو شو شفق بدو شفق من الجبير يتقلد درجة قوية وبه قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن ابي الشوال قال حدثنا ابو عوانة عن ابي بشر عن بشير بن ثابت عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال انا اعلم الناس بوقت هذه الصلاة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها لسقوط القمر لثالثة. سنة خفوا يما دخلتنا بوقت ذي ومانزل مسلطان كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي اسلام بدامت كاو كلا بكاو لوقت لسقوط القمر لثالثة جن حکمای بکله دوبیدل لثالثة بدري ماشپا دمیاشت بدري ماشپا بچ حکمای کله دوبیدل الله وقت کې بچاو ساډي روز کړي روز کا بیکاؤں تاکید پر کہتا ہے بماسوطا وبه قال حدثنا ابو بكر بن محمد بن غادان قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن ابي عوانة بهذا الاسناد نحوه قال ابو عيسى روى هذا الحديث هشيم عن ابي بشر عن حبيب بن سالم عن النعمان بن بشير رضي الله عنه ولم يذكر فيه هشيم عن بشير بن ثابت وحديث ابي عوانة الصح عندنا بأن يزيد بن هارون روى عن شعبة عن ابي بشر نحو رواية ابي عوانة. باب ما جاء في تأخير العشاء الآخرة. وبه قال حدثنا عناد قال حدثنا عبد عن عبيد الله بن عمر عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا العشاء إلى ثلث الليل. ما بوردا ما کړي وځل ما سلطان مون درست کې سلسله ته یا نسبه نه ما بوردا دا امرتهم دا تعالی دی ولولا ان شق دا مقدم دی او استثناء د تعالی نه چې نتیجه نه هیڅ مقدم کچا ته زما په امت سختی رات نه راته ما بوردا ما کړي وې چې ما سلطان درست کړي لیکن امر باندې دا کړي چې سختی به راځي او ان دا چې ما وې کړي دی نبی څنګه امر کړي چې ما سلطان درست کوي اذن ته یې امر باندې دا کړي امر ته هم غواړي دي چې امر باندې دا کړي لیکن دې خبر کوي نه څه وې نه څه مې تصديق لشرط مقدم کې لولا ان اشق على امتي زما په دا مقدم دی غیر تعلیل دی امر ته هم تعلیل دی استثناء د نقیص نه او کنه تعلیل دی یعنی ما امر نه کړی وځي نه کړی او خاص نه دی امر کړی جواب دا چې امر کړی دی په استحباب او نه دی امر د وجوب لکه په پوښتنه که زما په امت سختی نه دی ما په وجوب نه عمل کړی وای یو ډېر لږ چا علاج وجوب په عمل نه کړی اجازه نسبه له ځای راوي دا استحبابي خبرې دي وای في الباب عن جابر بن سمعة وجابر بن عبد الله وابي برزة وابن عباس وابي سعيد الخدري وزيد بن خالد وابن عمر رضي الله عنهم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة رضي الله عنه حديث حسن صحيح وهو الذي اختاره أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين رأوا تأخير صلاة العشاء الآخرة. وبه يقول أحمد وإسحاق. باب ما جاء في كراهية النوم قبل العشاء والسماع بعدها. دا مکروه ده چې سړی د ماسخوتن نه مخکې ویده کېږي او ګپ شپ د ماسخوتن نه وروسته فضول خبرې سماع د شپې خبرو ته وایي چې د ماسخوتن نه وروسته کې دا مکروه ده او د ماښام ماسخوتن نه مانځه نه مخکې خوب مکروه دی خو دا په هغه صورت کې چې څوک د بیدارولو نه وي او تا ماسخوتن جمع قضا کړي که ماسخوتن جمع ده نه قضا کېدله څوک دې مقرر کړي چې ما راویښ یم نو بیا دا مکروه وبه قال حدثنا احمد بن منين قال حدثنا هشيم قال اخبرنا عوف قال احمد وحدثنا عباد بن عباد هو المحلبي واسماعيل بن علية جميعا عن عون عن سيار بن سلامة عن ابي برزة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره النوم قبل العشاء.
وفي الباب عن عائشة عبد الله بن مسعود أنس قال أبو عيسى حديث أبي بكر حسن صحيح وقد كره أكثر من النوم قبل الصلاة ورخص في ذلك بعض إجازة ورکړي هغه صورت کې چې څوکي چې تا پاسه قال ابن مبارک أكثر الأحاديث على الكراهة ورخص بعض بالنوم قبل الصلاة في رمضان کې خیر د سره ستري او ما چا پیرو ستې په استعمالي اجازه ده په خبرو کې پس د مسعودان په چې دې خبري وزل غم صفنا الله وبه قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا ابو معاويه عن الاعمش عن ابراهيم عن علقمه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسمع مع ابي بكر في الامر من امر المسلمين وانا معه. نبی کریم صلی الله علیه وسلم د مسعودان کې فرمانده چې د ابو بکر سره خبرې کولې په کار کې کارونه د مسلمانانو نوزه باور سره د سیونه مې چې ما دا ابو بکر سره خبرې ابو بکر سره خبرې کولې زوځان تبع کړي د عاجزي و دا نه چې ما ابو بکر سره خبرې کولې مشه تر بزان نه برابر دی څو پلان کې تلیو نه پلان کې تل څو ځم ما پلان تلیو د څه باندې ما پلان تلیو پلان په بازار د څو ځم ورسره د څه باندې څو پلان تلیو یا زتم پلان به ویولې او باز خلک کوئی پلان به ویولې او کاتا تاس وایجر با ابراهیم او قواعد من البيت و اسماعیل بنیادونه د بیت الله ابراهیم علیه السلام او چتول و اسماعیل ورسره کول په دواړو د سیونه چې وایجر با ابراهیم او اسماعیل قواعد البيت نه د سیونه چې ابراهیم بنیادونه او چتول او اسماعیل هم ورسره او نه دې کې موږ عادت وفي الباب عن عبد الله بن عمرو واوس بن حذيفه وعمران بن حسين رضي الله عنه قال ابو عيسى حديث عمر رضي الله عنه حديث حسن صحيح وقد روى هذا الحديث الحسن بن عبيد الله عن ابراهيم عن علقمه عن رجل من الجوفي يقال له قيس او ابن قيس عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث في قصه طويله وقد اختلف اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم في السمرة بعد صلاة العشاء الآخرة فكره قوم منهم السمرة بعد صلاة العشاء ورخص بعضهم إذا كان بعض مكروه غني او بعض اجازت ورکړه په دې شرط سره اذا كان في معنى العلم یا خبره په معنا د علم او ما لا بد من الحوائج یا په دې کارونو کې چې غیر لا بدی له حوائج واکثر الحديث على الرخصة واكثر حديث بالرخصة په اجازت دلالت کوي جائز وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ثمر الا لمسلم ومسافر خبرې نشته مګر دا چا لپاره چې انتظار مانځره کوي او یا مسافر او یا کور والا سره خبرې کوي یا نور ضرورت یا مېلمه سره خبرې د دین کوي نو خیر دی یا مذاکره علمیه نو دا خیر دی با ما چا په وخت کې اولې په نن بازار بس درن شریف الله